ساوث افریقا بدقسمته ټیم یو ځل بیا د ورلد کپ سیمی فائنل بایلوجی دا تقریبا دریم سلورم زما په یادو کې داسې سیمی فائنل راځي چې ساوث افریقا سیمی فائنل بایلی او د ورلد کپ نه بهر کیږي تر ټورنمنت ډیر ښه گیمو کې خو سیمی فائنل کې دای داسې گیمو کې نن خو ور سره بیخي قسمت سات ورنو کو بل مس فیلډینګ کو کیچز ډراپ ک ډیر مطلب اهم کیچونه ډراپ ک داغه په وجه باندې دا میچ ساوث افریقا بایلو استرالیا د ورلد کپ فائنل لا کوالیفای شو د انډیا او د استرالیا په فائنل وی روان اتوار ته هغه بیا بعد کې خبرې دي خو نن چې کم میچ شو پاغه باندې ډسکشن کوم مکمل سکور کارت بر سره هم شریک کوم ساوث افریقا له بد قسمت زکه ویم چې ګوره دا پیج داسې چړمبني بیټینګ د پر ډیر خو ساوث افریقا تاسو غتر ډمبني بیټینګ هم وښتو خو د قسمت داسې چې اوریاز راغی اوریاز یال لډي په ګراوند کې وي خو هغه ټایم هواګان شروع شو ډیره تیز هوا چلیدا نو د هوا په وجه باندې هوا وجه هم وا او بل چې کله اوریاز وینو بیا بال ټرن هم ډیر زیات خوري نو فاس بادرانو بال ډیر زیات ټرن کولو سٹارک ور سره خبالنګ کو هیزلوډ ډیر خبالنګ کو سلور وکټي ولا چې په 24 رنزونو ایشتلې وي د ساوث افریقا نه نو دا غي په وجه په ساوث افریقا پریشر ډیر زیات سکور تقریبا 213 لو رسولو چې پکې ملر ډیر ښه بیټینګ کړي سنچري پکې ملر وهلې دا ملر په سنچري په وجه باندې دا سکور 213 تور سه دوه ور ساوث افریقا دا سه لګي د سٹارټ کې چې دای 100 رن هم نشي کوله خو بیا هم په مکمل سکور کارت باندې خبره کوي د ساوث افریقا قسمت الډي تاسو له معلوم دي دا تاسو له سکور کارت کاری جی ډی کاک په 3 رنزونو اوټ شوی دی باوما 0 چونکه باوما تھرو د ټورنمنت دی اوټ اف فارم چونکه د فائدې میچ کې د پکارو چې د خپل ډراپ شوی دای سره بل هم ډیر ښه بیټسمن دی نو میو زما د ذهن نه وته ډیر خوب نر دی ادایله پکارو چې غلې چانس ور کړی وي وینډر ډوسن 6 رنز کړی دی مارک رم 10 رنز کلاسن 47 ملر 101 رنزونو باندې اوټ شوی دی مارکو جانسن 0 کوډز 19 رنزونه کړی دی مهاراج 4 ربادا 10 او شمسی 1 رنز کړی دی بالینګ د استرالیا بالینګ تاسو ګورئ میچل سٹارک 3 وکټ ایشتلی 2 وکټ هیزلوډ ایشتلی دی کیومنز 3 وکټ ایشتلی دی زمپا کا تک یو وکټ هم نشته میکسویل کا تک یو وکټ نشته هډ ټریوس هډ چې کوم دی دا د یو مطلب دا سره ریګولر بالر نه دی خو د 15 اورونه کړي 21 رن ور کړي دي او 2 وکټ او 2 مین اهم وکټ د ایشتلی دی جی یو خو دغه وکټ وایشته کم چې په 47 باندې او ټو کلاسن نه کلاسن چې چون کې د ډېر ښه پارتنرشپ روان کړو کې در ملر سره د 2 وکټ وایشته او بیا مارکو جانسن چې کوم د 2 اهم وکټ د وایشته او میچ کې د یو ځل بیا ټویسټ راوستو د ټریویس هډ خبره ز کوم جی اوس که چېرې موږ د استرالیا بیټینګ وګورو نو استرالیا بیټینګ کې هم گیر شوی وو خو اخر کې بس بیا میچ چې کم دی چون کې سکور ډېر زیات کم وابسلی 213 رنز دا خو ډېر په اسانه باندې چې اس کې د کډیر هم پریشر راشي ډېر هم پیچ د بازارانو د پارخي خو 213 ډېر کم سکور دی جی هډ چې کم دی 62 رنزونه کړي وارنر 29 میچل مارش په 0 آؤٹ شوی دی سټیو سمیت 30 رنزونه لبوشین 18 میکسویل 1 جوش انګلیس 28 رنزونه کړي اخر کې دی ولاړو او خه بیټینګ د کولوجی میچل سٹارک په 16 رنزونو باندې نټ آؤٹ پاتې شوی دی او کیومنس 14 رنزونه کړي دي نټ آؤٹ پاتې شوی جی اخر کې دا دوه کلاړیان ولاړو چونکې دای کېچونه هم ډراپ شو کدی کېچونه ډراپ شوی نه نو بیا ساوث افریقا له چانس جوړېدو جی ساوث افریقا له طرف خه بالینګ چې شوی دی هغه مارک رم کړه چې 28 یو وکټ ایشتلی دا د نه علاوه تبریز شمشي هم ډېر خپل بالینګ کړه چې 10 اور 42 2 وکټ ایشتلی دي کوټ زینو اور 47 2 وکټ ایشتلی کیشو معراج 10 اور 24 یو وکټ ایشتلی کیشو معراج ډېر خپل بالینګ کړه 10 اور 24 رن صرف ور کړی دي کسیګو رباډا شي اور 41 یو وکټ مارکو جانسن تقریبا 15 ورونه کړی دي او 35 رنونه ور کړی ټون ایکسپنسیو مارکو جانسن او رباډا پر تر نور سپینرانو ډېر خپل بالینګ کړي پیچ د سپینرانو د پاره اخر کې جوړ شو جی دا ساوث افریقا قسمت خبره مې لزکه او چې ساوث افریقا قسمت زکه خراب ده چې د اکثر سیمی فائنل کې د ورلد کپ نه بهر کیږي د تر اوسه پورې د ورلد کپ فائنل نه دی کوالیفای شوی جی اکثر د سیمی فائنل کې بهر شو ډېر کول گیمو کې سیمی فائنل پورې ډېر زبردست طریقې سره ورسې خو بیا سیمی فائنل کې دای مار خوري نن ور سره قسمت سات ورنکو او ریاض راغی جی او سه دای فیلډینګ داسې ناقصه فیلډینګ کو کېچونه ډراپ کډیر اهم کېچز ډراپ کو چون کې په داسې کم سکور کې کېچ به خېړو ډراپ کول پکار نه نو دا اپډیټ سوجي د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې مرګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام